السلام علیکم دوستانو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو عمل په ګوګل سرچ هیستوري څرنګه ډیلیټ کوو. نو ډېره زیاته اسانه طریقه ده، تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته مکمل معلومات حاصل شي. له ټول نه اول به تاسو په خپل موبایل کې ګوګل اپس خلاص کړئ. زه دلته سرچ اپشن باندې کلیک کوم. دا سرچ اپشن راځي. تاسو کتلی شئ چې څومره هم شیان ما په ګوګل کې سرچ کړي دي هغه ټول دلته شو کیږي. تاسو کتلی شئ دغه چې کومه سرچ هیستوري ده دغه به تاسو موږ څرنګه ډیلیټ کوو. ډیلیټ کولو لپاره به تاسو بیک راشئ. سایت دغه لوګو اپشن راځي. تاسو کتلی شئ په دې اپشن به تاسو کلیک واخلئ. په دې مچرن کلیک واخلئ. په دې نه بعد دلته یو بل اپشن راځي سرچ هیستوري. تاسو کتلی شئ په دې اپشن به کلیک واخلئ. په دې نه بعد دلته یو اپشن راځي، دا یو اپشن ده ډیلیټ. تاسو کتلی شئ په دې ډیلیټ اپشن به تاسو کلیک واخلئ. دلته تاسو درې څلور اپشن راځي او تاسو به دا دریم اپشن باندې کلیک واخلئ ډیلیټ آل ټایم. تاسو کتلی شئ په دې اپشن به تاسو کلیک واخلئ ډیلیټ آل ټایم. دې نه به دلته درې اپشن راځي، دا درې سره ورته به تاسو ټیک نشان ولګوئ. تاسو کتلی شئ. دې نه بعد لاندې نیکسټ اپشن راځي، په دې به کلیک واخلئ. دلته ډیلیټ اپشن راځي، په دې ډیلیټ اپشن به تاسو کلیک واخلئ. بیا دلته یو اپشن راځي ګاټ ایټ، په دې اپشن به تاسو کلیک واخلئ. دې نه بعد به چې کومه ګوګل سرچ هیستوري ده هغه به ډیلیټ شي. زه تاسو ته پریکټیکل درښکاروم چې ډیلیټ شوې ده که نه ده. په دې سرچ اپشن زه کلیک اخلم او تاسو کتلی شئ چې کومه سرچ هیستوري وه هغه ډیلیټ شوې ده. دغه چې کوم کیورډز راځي دغه ګوګل په خپله تاسو ته سجیسټ کوي، خو چې کومه ما سرچ هیستوري وه هغه ډیلیټ شوې ده. نو په دې طریقې سره تاسو ګوګل سرچ هیستوري په اسانتیا سره ډیلیټ کولی شئ. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوې. نو ویډیو لایک کړئ او ویډیو مخکې خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. خدا حافظ.